فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده فدخل على خديجة بنت خويلد فقال زملوني زملوني فزملوه حتى ذهب عنه الروع فقال لخديجة وأخبرها الخبر لقد خشيت على نفسي فقالت خديجة كلا والله ما يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى ابن عم خديجة، وكان امرأ تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبراني فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتبه، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت له خديجة يا ابن عمي اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى. فقال له ورقة هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، يا ليتني فيها جذعا، يا ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم؟ قال نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم يمشب ورقة أن توفي وفتر الوحي. قال ابن شهاب وأخبرني أبو سلمة ابن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله الأنصاري قال وهو يحدث عن فترة الوحي، فقال في حديثه بين أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، فرعبت منه فرجعت فقلت زملوني زملوني. فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. فحمي الوحي تابعه عبد الله بن يوسف وأبو صالح وتابعه هلال بن رداد عن الزهري، وقال يونس ومعمر بوادره. پرون موږ د دې حدیث لومړنۍ حصه ویلې وه او د دې حدیث مبارکه چې د بخاري شریف دریم حدیث دی، د دې په شپږو راویانو تفصیل سره موږ بحث کړی او د هغې نه پس موږ دا حدیث په یو جمله باندې بحث کړی په تفصیل سره. د وخت د کمی په وجه باندې حدیث په نیمه کې پاتې شوی و. نو کله چې نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې غار حرا کې وحی راغله او دا آیاتونه نازل شول چې اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم. نو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په قلب مبارک کې یره پیدا شو. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام زړه مبارک پر پیدو شو. یره پیدا شو کومه واقع چې د غت پیښه شوې وه. جبریل امین نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خپل سینې مبارک سره جوخ کړو او زور ورکړو. یا خو یره د دغه وجه نه پیدا وا یا ثقل د نبوت
بوج د نبوت یا ذمہ داری ورکړې شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته، نو ير راغله په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې. او ان شاء الله د دې وضاحت په مخ کې برازي زمونږ په دې موضوع کې، او هلته به ان شاء الله په دې باندې وضاحت سره خبره کوم. نو کله چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې وحی راغله او یو استرابی کیفیت د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په قلب مبارک کې پیدا شو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام د غار حرا نه راغې حضرت خدیجه ته، فدخل على خدیجه بنت خویلد. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د غار حرا نه راغې حضرت خدیجه ته، یعنی کور ته راغې. حضرت خدیجه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیبی ده. د قریشو د مالدارو خزونه یو خزوا، په شرافت کې اعلی مقامو، د نسب په لحاظ سره قریشی وا. د حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها د پلار نوم خویلد او دغه خویلد د اسد زویو او اسد د عبد العزى زویو. خدیجه بنت خویلد بن اسد بن عبد العزى. دا حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره نکاح د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د بعثت نه مخکې شوی دی. د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم عمر په دغه وخت کې 25 کالو، او د قول اشهر او د راجح قول مطابق د حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها عمر مبارک 40 کالو. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره د نکاح نه مخکې د حضرت خدیجه مخکې هم 2 نکاح شوي وو. یو د عتیق بن عائز مخزومی سره، عتیق بن عائز مخزومی دم قریشی او د بنو مخزوم د قبیله سره تعلق، چې د قریشو د وو مشهور شاخونو نه یو شاخ دی. او بل نکاح د ابو حاله سره شوی. ځینې وایي چې اول نکاح د عتیق بن عائز سره شوی چې د کله وفات دا د زمانه جاهلیت کې وفات شوی دی. نو بیا حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها د ابو حاله هند بن نباش سره واده وکړ. او د حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها د ابو حاله نه 2 بچیان هم چې یو نوم هندو او د بل نوم ابو حاله، حاله نوم یو حاله. ابو حاله د حضرت خدیجه د خاون کنیتو ابو حاله. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره چې کله حضرت خدیجه واده وکړ، چونکه مونږ حالات او سیرت دلته مقصود نه دی، زمونږ مقصود وضاحت د حدیث دی.
او تعارف تراوی دی او هغه رجال چې په حدیث کې راځي داغي وضاحت او تعارف ته حالات او سیرت او مناقب نه دي. خدا حضرت خدیجه مقام د یو حدیث نه داسې ثابت دیږي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو ځل د حضرت خدیجه ذکر وکړ د حضرت عائشه په مخ کې. نو حضرت عائشه نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو فرمایل چې هغه پرېدا خو خاصه وفات شوی بوډۍ وا داغي ذکر سکه چې هر بار بار کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو فرمایل چې د خپل زمانی بهترین خزا مریم بنت عمران وا او زما د زمانی بهترین خزا خدیجه بنت خویلد ده. لویم تدبر والا لوی عقل مندا او لوی وفادار خزوا. رب العزت ورته لوی فراست ورکړو. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم سره ډېر وفاداری کړې ده. پشاب ابي طالب کی چې کله بنو هاشم د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره بایکاټ وکړ پشاب ابي طالب کی د بنو هاشم سره چې کله بایکاټ وشو بنو هاشم ونه بلکې بنو هاشم سره چې کله بایکاټ وشو د قریش له طرفه نو حضرت خدیجه پشاب ابي طالب کی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره 3 کاله تیر کړل. خپل مال او دولت چې څومره نبی علیہ الصلوۃ والسلام توقف کړ تر دې چې زید بن حارثه یو غلام د حضرت خدیجه د هم نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ورک او نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیا غ آزاد ک او نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه ته بیا ویلیو چې داز ما زوی دی لکه عربو کې چې رواجو نو هغه زید بنت محمد باندې بیا مشهور شوی وو او بیا په قرآن حکیم کې د هغې تفصیل سره ذکر دی. الله دغه د جاهلیت چې کوم رسم دا ختم کو او د زینب بنت جحش نکاح شوی وا د زید بن حارثه سره خو په خپل منځ کې د طبیعت موافقت رانغه نو طلاق واقع شو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام د زینب بنت جحش سره واده وکړ چې هغه بیبی د زید بن حارثه وا نو په دې سره د جاهلیت چې کوم هغه رسم او هغه مات کو او پیغام دا ورکو اصول دا ورکړ چې په خله باندې چاته زوی ویل حقيقي زوی نشي جوړېدل. حضرت خدیجه یو ورځ د خوراک سس امان ورسره او نبی علیہ الصلوۃ والسلام طرف ته روان او په دې وخت کې جبريل راغی او جبريل نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته او فرمایل چې دا خدیجه دا اور روانه ده او پلاس کې سامان دی وسره د خوراک او تا ته وروړي او دوی چې الله در باندې سلام وای دا د حضرت خدیجه شان دی. د نبوت بلسم کال باندې وفات شوی دا د ابو طالب د وفات نه 3 ورځې پس او نبی علیہ الصلوۃ والسلام د کال ته عام الحزن ویلیو د غم کال نو لوی وفادار خزوا رب العزت ورته لوی تدبر او عقل ورکړو. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت خدیجه تراغه
فدخل على خدیجة بنت خویلد نبی علیہ الصلوۃ والسلام خدیجہ بنت خویلد تراغے فقال نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمائل زملونی زملونی مارا ان غاڑے پا کمبل کی مارا ان غاڑے پا چادر کی یا پا کمبل کی فزملوگو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام راون غاختے شو پا کمبل کی یا پا چادر کی حتی ذاب عنہ الرو تردی پرچاغم حالت دیری وغد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نلاڑو دلتا یو سوال دی چې زملونی زملونی صیغه د جمع د مذکر استعمال شوی دا بکار خدا و چې حضرت خدیجه د ویلی و چې زملینی زملینی نو دا د زملونی صیغه ول استعمال شوی دا صیغه د جمع د مذکر ول استعمال یو جواب محدثینو دا کړی دی چې حضرت خدیجه په کور کې आवाज نه وا حضرت خدیجه خو یو مالدار ښځه وا یو غلام زید بن حارثه په نوم باندې د حضرت خدیجه وینځي وي او دغه سي د عبد الله نه یو وینځه پاتې شوی و چې د هغې نوم برکت ام ایمن د عبد الله صاحب د نبی علیه الصلوۃ والسلام والد صاحب و نو حضرت خدیجه بکور کی आवाज نه وا نو دی وجنا صيغه د جمع مذکر راوړه چې زملونی زملونی دویم جواب دادی چې بکور کې عادتن لپاره د مدد صيغه د جمع مذکر استعمالیږي لکوس مثال په تور باندې زه یو ځای کې درس کوما او هغه درس کې چې کوم دی تمام مستوراتي الدا الدا ښځې ناستي نو زه ښځو ته جواب ولیږم چې ما ته کاپۍ راولېږئ اوبه راوړئ ټیک شو نو عادتاً په کور کې یا په یو اجتماع کې صيغه د جمع مذکر استعمالیږي حتی ذهب عنه الرو تر دې چې نبی علیه الصلوۃ والسلام نه یره لاړه واخبر الخبر دی حال کی خبر کړه غ د وਹੀ د واقعینا یعنی ټوله کیسه ورته بیان کړه لقد خشیت علی نفسی یقینا چې زه اوریدم په خپل ځان باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایي لقد خشیت علی نفسی یقینا زه اوریدم په خپل ځان باندې اوس وجه د خشیت د یریدو سوا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ولی و فرمایل چې لقد خشیت علی نفسی زه په خپل ځان باندې ویریدم نو دا وجه د خشیت دا وجه د یریدو سوا پدې کې د محدثینو په منځ کې یو لوی بحث ته ګڼ شمېر اقوال لري یو قول دا محدثینو نقل کړی دی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته د دې خطر پیدا شو چې چرته ما ته جنون پیدا نشي چرته ما ته جنون پیدا نشي لیکن دا قول علماء رد کړی دی او دا قول د شان نبوت سره مناسب نه دی او شان د وحی الهی سره مناسب نه دی
ولی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته مشاهده وشوه د فرشتي نو بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته د جنون خوف ولی کېدی شو چې کله مشاهده د فرشتي وشوه یقین پیدا شو چې دا فرشته ده او دا کم کلام چې راوړی دا وحی الهی ده نو بیا خو سوال نه پیدا کیږي چې د جنون خوف پیدا شي پیغمبر ته دا خو د شان نبوت سره مناسب نه ده او شان وحی الهی سره مناسب نه ده دا یو داسې ځای دی چې په دې کې ډېر علما دلته اخوا دېخوا شوي دي او ډېرې نامناسب خبرې کړي دي چې هغه شان د نبوت سره مناسب نه دي شان د وحی الهی سره مناسب نه دي دا خو خبره نه یوه خبره دا ده چې زه وویرېدم په ځان شک او په تردد کې یم چې دا فرشته وه که شیطان و لقد خشیت علی نفسی ځینو د دې معنا او د دې مفهوم دا بیان کړی چې زه وویرېدم په ځان شک او تردد کې یم چې دا کم کس ما ته راغلی و دا فرشته وه که شیطان و نو دا خبره نامناسبه ده شان د نبوت سره مشاهده د فرشتې نه پس یقین پیدا شو چې دا فرشته ده او د کلام د اوریدو او د نازل کېدو نه پس یقین پیدا شو چې دا منزل من الله دی وحی الهی ده بل قول دا دی چې د قوم له طرفه ورته ویره وه چې چېرته قوم ما مړ نه کړي قوم مې چېرته مړ نه کړي یعنې که زه چېرې د دې دعوت ورکم او اظهار د نبوت وکم چې ما باندې خو داسې وحي راغله او داسې فرشته راغله او الله را باندې قرآن نازل که نو داسې نه چې قوم ما چېرته مړ نه کړي بل قول دا دی چې وطن به پرېښودل ضروري شي نو فراق د وطن ورسره ویره پیدا کړه ځکه که چیرې زه د عربو په دې ټولنه کې چې اهل اوثان دي عبادت د بوتانو کوي د فطري اصولو نه روګرداني کړې ده په داسې حالاتو کې چې زه په طرف د فطرت دعوت ورکوما په اصول فطرت باندې راجمع کوما وی الهی ورته بیانوما نو بیا خو به دا خلک زما دشمنان شي او وطن پرېښودل به ضروري شي نو فراق د وطن ورسره ویره پیدا کړه دا قول هم معتبر نه دی بل قول دا دی چې چېرته د ثقل د وحي د وجې نه مرګ را نه شي نو ځکه ورسره ویره پیدا شوه او بل قول دا ذکر شوی دی چې چېرته قوم زما تکذیب ونه کي چې ته خو دروغجن یې تا چې کومه وحي راوړې ده دا دروغ ده دا د الله له طرفه نه ده بلکې تا ځان نه جوړه کړې ده که چیرې قوم زما تکذیب وکړي نو دغه تکذیب د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ویره پیدا کړه نو یو قول د محدثینو دا دی نو دا تمام اقوال څه غیر معتبر او څه غیر راجح دي اوله خبره دا ده چې د دې خشیت نه مراد سبب د خشیت نو بلکې د حضرت خدیجه توجه پیدا کولو ځان ته
دا حضرت خدیجی رضی اللہ تعالی عنہ توجہ پیدا کولو ځان ته. کله چې یو سړی خپل انکساری ذکر کوي، عاجزی ذکر کوي، نو د خلکو توجه پیدا کیږي. او کچیر عظمت ذکر کوي، خپل لویواله ذکر کی، نو د خلکو توجه نه پیدا کیږي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل انکساری ظاهر کړه. کچیر یکدم نبی علیہ الصلوۃ والسلام ویلی چې زه د الله له طرف پیغمبر شوما. اے خدیجه ما ته الله جل جلاله وحی راولې کله زه پیغمبر شوما. نو ممکن و چې د حضرت خدیجه په زړه کې تردد او شک پیدا شوی وي. خو نبی علیہ الصلوۃ والسلام انکساری ښکاره کړه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مجازی ښکاره کړه. د حضرت خدیجه په زړه کې محبت پیدا کړو او هغه به ایمان راوړو. ٹھیک شو. او ځینې محدثین وایي چې خشیت علی نفسی کې اشاره د هغې بوج د نبوت اوچتولو ته. نو د لقد خشیت علی نفسی مفهوم به داسې شي چې ای خدیجې وویرېدم په خپل ځان باندې، الله خو ما باندې یو لویه ذمهداري واچوله، ماته ثقل د نبوت راکړو، ماته بوج د نبوت راکړو، ماته لویه ذمهداري راکړه، د نبوت بوج راکړو. یریږم په خپل ځان چرته په دې لویه ذمهداري کې بوج د نبوت کې رانه چرته کمې رانه شي، یعنی د دې حق پوره ادا نه کړی شمه. خشیتو علی نفسی اشاره د هغې بوج د نبوت اوچتولو ته. لقد خشیتو علی نفسی مفهوم به داسې شي چې ای خدیجې زه وویرېدم په خپل ځان باندې، الله خو ما باندې لویه ذمهداري د نبوت واچوله، د نبوت بوج یې راکړو. یریږم په خپل ځان چرته په دې لویه ذمهداري کې بوج د نبوت کې رانه چرته کمې رانه شي، یعنی د دې حق پوره ادا نه کړی شي مانا. نو لقد خشیتو علی نفسی دا خوندوره خبره ده. نو حضرت خدیجه ورته فرمایي کلا والله ما یخزیک الله ابدا، قسم می دی پا اللہ وی خفا بنکڑی تالرا غمجن بنکڑی تالرا اللہ جل جلالہ اس کلا. کلا واللہ ما یغزیک اللہ ابدا، قسم می دی پا اللہ وی خفا بنکڑی اللہ جل جلالہ تالرا غمجن بنکڑی اللہ جل جلالہ تالرا اس کلا. دا کلا دا نفی لپار استعمالی گی، دا تنبیح لپار هم رازی او په معنا د حقا هم راځي. او تاسو په حاشیه کې وګورئ کلا والله ما یخزیک الله ابدا. انک لتصل الرحم، بے شکا تخو صل رحمی کئی، بے شکا تخو پالن کوي په ښې طریقې سره د رشتہ دار. انک لتصل الرحم، بے شکا تخو صل رحمی کوي، بے شکا تخو پالن کوي په ښې طریقې سره د رشتہ دار.
نو ته چې کله صله رحمي کوي په ښې طریقې پالنه کوي د رشتہ دارۍ د خپل ولۍ یعنی خیر رسوي او خوشحالي ورکوي الله به تا ته خیر رسوي الله به تا کله غمجن نه کړي پوه شوئ دا وه حضرت خدیجه لوی عقل والا فراست والا ښځه وه وتحمل الکل او ته اوچتوي بوج د خلکو کل بوج ته وایي قرآن حکیم کې راځي وهو کل علی مولاه اینما یوجه لا یأتی بخیر وهو کل علی مولاه قرآن حکیم وایي وهو کل علی مولاه په معنا د بوج دی یا کل په معنا د هغه کس دی چې هغه خپل کار په خپل نشي کولی هغه ته د یو کفالت کوونکي یا د پوره تعاون کوونکي ضرورت وي لکه یتیمان کونډې ښځې شوې یتیمان شول ماشومان شول دا هغه خلک دي چې دا بې کسه دي بې سهاره دي د یو کفالت کون کی ضرورت وردا د یو پوره تعاون کون کی ضرورت وردا نو وتحمل الکل او تو اوچتوي بوج د ضعیفانو د بیکسو او وتحمل الکل تو اوچتوي بوج د یتیمانو بوج د بیکسو کونډو غریبانو او مخکې فرمایي وتکسب المعدوم او په دې وتقسم المعدوم په وضاحت کې او د دې په قرات کې هم او په وضاحت کې هم قرات کې خو اقوال دو دي او په وضاحت کې د دې په محدثینو په منځ کې ګڼ شمېر اقوال لري وتکسب المعدوم او ګټه ورکوي هغه چاله را چې کوم معدوم الحال دی او ګټه ورکوي هغه چاله را چې کوم معدوم المال دی معدوم الحال څه مطلب چې غربت پې راغلی ٹھیک شو یعنی معدوم المال یعنی چې کوم سړی بے مال وی غریب وی ته د هغې ته مال ورکوي وتکسب المعدوم او سلورم خبر او د حضرت خدیجه گئی وتقری الضیف او ته ملمستیا ورکوي ملمنو ته او ته ملمستیا ورکوي ملمنو ته وتقری الضیف او ته ملمستیا ورکوي ملمنو ته ګورې دا ملمستیا چې دا هم د لویو اخلاقونه ده په خوشحالۍ سره د ملمه استقبال د مخلوق خدا په زړونو کې خپل محبت اچول دي او په امور خیر سره مخلوق خدا خوشحال ساتل سبب د رضا د خالق ده نو ته چې کله په امور خیر کې مخلوق خدا خوشحاله چې هغه سبب د رضا د خالق ده نو الله به تا چیرې خپه نه کي الله به تا چیرې غمجن نه کي او پنځمه خبره ورته وکړه وتعین علی نوائب الحق او ته امداد کوي د خلکو په حادثو د حق سره اوس دلته لږ توجه کوئ نوائب الحق کې د نوائب چې دی دا د نائبه جمع دی حادثه او اچانک ناګهانه راتلونکي یو مصیبت ته ویلی شي نائبه څه ته ویلی شي حادثه ته یا اچانک ناګهانه ناڅاپه یو مصیبت
راتلون کی مصیبت ته ویلی شي. او په دنیا کې مختلف حوادث په انسانانو نوبت بنوبت راځي، لدی وجنا حادثه ته نائب ویلی شي. نو نوائب په دوه قسم دي، یو نوائب شر دي او یو نوائب خیر دي. یعنی حوادث چې په انسان باندې راځي هغه په دوه قسم دي، یو حوادث خیر او یو حوادث شر. نوائب شر او نوائب خیر. نوائب شر چې یو سړی خپل مال په چا باندې په ظلم کولو کې ضایع کی، یا په زنا کې ضایع کی، یا په جواری کې ضایع کی. او یو نوائب خیر دی چې یو سړی خپل مال د غریبانو یتیمانو کندو په امداد کې خرج کی. د حضرت خدیجه رضی الله عنها چې کومه جمله ده نوائب حق، د دین نوائب خیر مراد دی. یعنی هغه خلق چې هغه د کندو یتیمانو غریبانو په امور خیر کې خپل مال خرج کی او غریب شي، ٹھیک شو، نو هغه سره تسګي بیا تداوی امداد کوي. زینو ویلی چې دینا آفات سماویه مراد دی. نوائب الحق نه مراد آفات سماویه دی، لکه زلزله شو، باران شو، طوفان شو. یو سړی پټه کرلې دی او هغه باندې باران راغی او ټول پټه وته خراب کوم، فصل خراب شو. طوفان راغی باغونه ویجاړ شول. ٹھیک شو. نو وتعینوا علی نوائب الحق، او ته امداد کوي د خلکو په حادثو د حق سره، په حوادثو د حق سره. او ګوره دا الفاظ په ذخیره حدیث کې یو حضرت خدیجه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایلی دي، او یو بل شخصیت دی ابو بکر رضی الله تعالی عنہ. چې هغه ته همدغه الفاظ یو کس ویلیو چې دا غنوم ابن الدغینه دی. ابو بکر رضی الله عنه چې کله د قریشو د ظلم او ستم نه تنگ شول، تکلیفونه ډیر شول، په عبادت الهی کې ډیر سخت مشکلات پیدا شول، او مسلمانانو ته قسم قسم تکلیفونه شروع شول. نو ابو بکر د کور نو اوتو په طرف د حبشي چې هجرت وکي. برکی غماد یو زیده دیتا چې کله ورسیدو نو یو کس ته سره ملاو شو چې هغه د قارا د قبیلی سردارو، نوم ابن الدغینه، مالک ابن الدغینه. ابو بکر جنو تو ابو بکر چرته زی، ابو بکر تو ز خپل قوم استلما او بسوس می دا اراده کړی دا چې پزماګه کې سفر کوم او د الله عبادت کوم. ابن الدغینه ورته چې تاغونه کس خو نشي وستلی او نه بو وستلی شي، ولی چې فإنك تکسب المعدوم وتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. ام دغه الفاظ وته استعمال کړل چې کم حضرت خدیجه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ویلیو. په حدیث کې راځي و خرج ابو بکر مهاجرا قبل الحبشه حتى اذا بلغ برك الغماد لقيه ابن الدغنه وهو سيد القاره فقال اين تريد يا ابا بكر؟ فقال ابو بكر اخرجني قومي اريد ان اسير في الارض فأعبد ربي
نو ابن الدغینه ورته وویل چې ان مصرک لا یخرج ولا یخرج، فإنك تكسب المعدوم وتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. او بیا وتا ابن الدغینه ویل چې وانا لك جار، زستا لبرستا تا ته امن در کوما او ما سره لاړ شه. فرجع ما ابي بکر، په حدیث کې راځي چې د ابوبکر صدیق سره دوباره روان شو او د قریشو طرف ته ورغی. فطاف فی اشراف قریش، او د قریشو چې څومره مشرانو اټولو ته ورغی. فقال لهم، او دول چې ان ابا بکر لا يخرج مثله ولا يخرج، ابو بکر پشان باندې کس خو نشي وستلې، تاسو ابو بکر غونه کس وباسه نو بو وستلې شي. اتخرجون، آیا تاسو هغه وباسه؟ یو داسې کس چې یکسب المعدوم دی ويصل الرحم ويحمل الكل. نو دا د ابن الدغینه الفاظو، او دا الفاظ د چا په باره کې و؟ د ابوبکر صدیق رضی الله عنه په باره کې و. او ويعين على نوائب الحق، نو معلومه شو چې د ابوبکر صدیق رضی الله عنه په دغه صفاتو کې د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره خاص مناسبت و. داغه عظیم صفاتو په وجه باندې الله جل جلاله خلیفہ رسول الله صلی الله علیه وسلم وګرځاو. ما دروازه بند کړه، تور دروازه بند. مکه په حدیث کې راځي فانطلقت بی خدیجه، دروازه بند کړه. فانطلقت بی خدیجه حتی اتت به. مخکې جمله څنګه ده؟ دلته بجلی هم نشته او تیاره شوه، زه په یادو وایم. فانطلقت به خدیجه حتی اتت به ورقة بن نوفل ابن اسد ابن عبد العزى ابن عم خدیجه. لاړه خدیجه نبی علیه الصلاۃ والسلام سره، راغله ورقه چې زوی د نوفلو، او نوفل زوی د اسدو، او اسد زوی د عبد العزى. اوس دلته یو بل بحث د محدثینو په منځ کې چې ورقه اول حضرت خدیجه ورغلی و که حضرت خدیجه بل څوک لیکلی و. حافظ ابن حجر په فتح الباری کې لیکلی دي چې حضرت خدیجه ورقه ابو بکر لګلی و، او دا روایت حافظ ابن حجر د عبید بن عمیر نه مرسل روایت کړی دی. او ځینې نورم مرسل روایتونه دي. ځینې نور مرسل روایتونه دي چې هغې کې د عداس ذکر دی چې دا د عتبه بن ربیعه غلامو، او دا د نینوه اوسیدونکی و چې د عراق یو علاقه ده. هغه کلی چې په کوم ځای کې ولادت د یونس علیه السلام شوی و، او دا د عتبه بن ربیعه غلامو، او د ده په باغ کې به کار بار کو، ونو بوټو ته به اوبه اچولې، میوې به شوکولې، او دی نصراني و. دا هغه کس دی چې کله نبي علیه الصلاۃ والسلام د طایف نه راته زید بن حارثه ورسره و، او یو باغ ته لاړ، او هلته د یو کس سره ملاقات وشو. ټیک شو، نو هغه دغه عداس و. نو ځینې ویلي دي چې حضرت خدیجه اول عداس ته لاړه وه، او عداس نه پوښتنه کړې وه.
خو ممکنه ده کېدی شي چې حضرت خدیجه اول ابو بکر لېږلی او بیا پخپله ورغلی. اوس دلته یو بل سوال پیدا کیږي او د محدثینو په منځ کې بدی کې لوی باس دی. سوال دا دی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورقه ته ولې ورغلی و؟ آیا د یقین حاصلولو لپاره چې آیا دا واقعي فرشته وه یا دا شیطانو؟ د هندوستان یو عالم دی شبلی نعمانی دروازه سے ونی سالتا بند لگا هلته ودرېږه. شبلی نعمانی لیکلی دی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته چې وحی الهی شبلی نعمانی لیکلی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته په وحی الهی کې شک شوی و. د هغې له وجې نه ورقه ته ورغلی دی او ټوله قصه ورته ذکر کړه، ورقه ورته تسلی ورکړه، تصدیق وکړو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته د نبوت یقین وشو او شک ختم شو. خدا خبره غلطه ده. دا شان د نبوت سره او شان د وحی الهی سره مناسب نه ده. د شبلی نعمانی رحم الله سره نور حضرات هم دلته همدغه موقف ذکر کړی دی او د هغوی دلایل دا دي چې حضرت خدیجه نبی علیہ الصلوۃ والسلام تخپل حضرت خدیجه ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل تکلیف او په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې راغلی یره ولی بیانوله او ورقه بن نوفل ته ولی ورتلل. مخکې به تاسو ته راځي په یو حدیث کې چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د اولنی وحی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته چې کله اولنی وحی راغله او کله وحی بنده شوه، نبی علیہ الصلوۃ والسلام به د غر سر ته وخته او د غر نه به ځان را غورځولو کوشش کو او فرشتي به په आवाज وکړو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام به اراده بدله کړه. نو د دغه حضراتو دا دلیل دی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ځان د مړ کولو اراده ولې کوله، غر ته ولې خطو، ځان یې ولې را غورځولو. نو لہذا نبی علیہ الصلوۃ والسلام د شک او تردد او د دې شک او تردد په بنیاد باندې د ورقه بن نوفل ته ورغلی او هغه ورته تصدیق وکړه او چې کله تصدیق وشو نو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په نبوت باندې یقین راغی، په جبریل یقین راغی او شک او تردد ختم شو. خو لیکن دا خبره د شان د نبوت او شان د وحی الهی سره چې دا نامناسبه ده. ولی چې کله مشاهده د فرشتي وشوه او کلام په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې نازل شو نو کلام الهی منزل من الله او منزل من الله کلام یقین راولی او یقین چې کله راغی نو شک او تردد ختم شو. ځینو محدثینو د دې جواب دا کړي لکه امام ابو بکر اسماعیلی چې دا د الله سنت دی، طریقه او عادت د الله جل جلاله دا دی چې یو عظیم الشان شی مخلوق ته رسولو لپاره د مقدمه او د تمهید یعنی مقدمه او تمهید راوړي. او روح صالحه چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته راتل نو دا د وحی لپاره وحی حقیقي لپاره بطور د مقدمه او تمهیدو تیار شو ډېره زیاته دا لیټ ولګو چې سبق نه ویل کېږي.
نو رؤیا صالحه چې د وحی لپاره بطور د مقدمه او تمهیدو، یعنی اغین مخکې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د چې کله وحی راغله اقرا بسم ربک الذی خلق، مونږ تفصیل سره په دې باندې باس کړی دی. نو دا غین مخکې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د شپږ میاشتې خوبونه راتلل. نو امام ابوبکر اسماعیلی فرمایي چې روح صالحه د وحی حقیقی لپاره بطور د مقدمه او تمهیدو، بیا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په قلب مبارک کې محبت د خلوت پیدا شو په دې روح صالحه سره. دا تمام امور بطور مقدمه او تمهید لپاره د وحی حقیقی وو، یعنی دا خلوت نشینی، شوق د عبادت، روح صالحه دا بطور مقدمه او تمهید لپاره د وحی حقیقی وو. بیا چې کله اچانک فرشتہ راغلا، ما تاسو ته پرون ویلیو کنه فجأه یو عبارت دی، اچانک جبریل راغی، راتل د فرشتي اچانک خلاف عادت، او نبی علیہ الصلوۃ والسلام مانوس نو د فرشتي سره، نو بشری تقاضا ده ځکه چې نبی هم بشر دی، نو ځکه ورته یاره پیدا شوه چې یو اچانک فرشتہ راغله او دا راتلل خلاف عادتو، او نبی علیہ الصلوۃ والسلام مانوس نو د فرشتي سره. د دینه مخکې چرته جبریل نو راغله، نو بشری تقاضا، نبی هم بشر دی، نو ځکه ورته یره پیدا شو. او وروسته ورو دا یره ختمه شوه. د هغې نه پس حضرت خدیجې ته ټوله واقع تېره کړه، هغې ورته تسلي ورکړه، او حضرت خدیجې د خپلې تسلۍ په تایید لپاره، د خپلو خبرو په تایید چې کومې تېرې شوې چې ما یخزیک الله ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق، او یو پاتې شو وتکسب المعدوم. نو د دغو خبرو د تایید لپاره نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورقه بن نوفل ته بوتلو، او ورقه چې خبره واورېده نو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د نبوت اعتراف یې وکړ. یو جواب خود دې دا دی. بل جواب دا دی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته اډو شک پیدا شوی نه دی. د وحی الہی نازلېدو نه پس ولی چې وحی الہی یقین پیدا کوي، او پس له ملاقات د فرشتي سره گنجائش ته شک و شوبې نشي پاتې کېدلی، ځکه چې مشاهده د فرشتي وشوه. ملاقات د فرشتي سره پس له ملاقات د فرشتي نه گنجائش د شک و شوبې نشي پاتې کېدلی، او کلام کول د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره کلام کول د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها سره په داسې طریقې سره مقصود توجه ځان طرف ته پیدا کول د حضرت خدیجه وو. دا کم کلام چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام کړی دی، د دې کلام نه مقصود د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا کومه طریقه چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام اختیار کړي په دې کلام کې چې لقد خشیت علی نفسی، په دې سره توجه پیدا کولو د حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها نبی علیہ الصلوۃ والسلام طرف ته. که شروع کې ورته ویلی وای چې زه خو نبی شوم، شاید د حضرت خدیجه په زړه کې شک او تردد پیدا شوی وي. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام داسې کلام اختیار کو د حضرت خدیجه سره چې د خدیجه شک ته لار پرې نه خوده، بلکې دا هر څه په یقین کې ورته بدل کړل. او حضرت خدیجه لاړه ورقه بن نوفل ته، او د ورقه بن نوفل د خبرو سره حضرت خدیجه یقین اکمل شو، او حضرت خدیجه نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې ایمان راوړو.
اوس دا ورقه بن نوفل بن اسد بن عبد العزى په حدیث کې راځي فانطلقت به خدیجه حتى تدبي ورقه ابن نوفل ابن اسد ابن عبد العزى لاړه خدیجه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره تر دې چې راغله ورقه بن نوفل بن اسد بن عبد العزى ته ورقه چې زوی د نوفل له نوفل زوی چې د اسد دی اسد زوی چې د عبد العزى دی ابن عم خدیجه چې تر زوی د خدیجه دی د حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها د پلار نوم خویلد دی او د خویلد چې دی دا د اسد زوی دی او د اسد چې دی دا د عبد العزى زوی دی نو ورقه د نوفل بن اسد زوی دی او حضرت خدیجه د خویلد بن اسد لور ده صحیح شو ورقه د پلار نوم څه دی نوفل د حضرت خدیجه د پلار نوم څه دی خویلد د ورقه د نیکه نوم څه دی اسد د حضرت خدیجه د نیکه نوم څه دی اسد نو پدی وجبانی ابن عم خدیجه وکان امرأ تنصر فی الجاهلیت او و دا ورقه د نصرانیت قبول کړو په زمانه د جاهلیت کې وکان امرأ او و دا یو سړی او و دا ورقه د نصرانیت قبول کړو په زمانه د جاهلیت کې وکان امرأ تنصر فی الجاهلیت اوس نصرانیت ولی قبول کړو عرب اهل اوثانو د شرکو بګه او د بوتانو عبادت به کو نو محدثینو لیکلي چې دوه کسو په مکه کې ورقه بن نوفل نومو او د بل نوم زید بن عمر بن نوفل او دا دواړه د عربو د حالات نه بیزاره شوي د شرک نه دا دواړه شام ته لاړل ورقه بن نوفل چې په شام کې نصرانیت اختیار کړ د نصرانی مذهب اختیار کړ او زید بن عمر بن نوفل په شام کې اول يهودو ته ورغه يهودو ته وی چې زه خو ستاسو مذهب قبلوم ستاسو دین قبلوم او زه خو د خپل دین نه ډېر بیزاره شوم ځکه چې باغی کې شرک دی نو هغوی وته چې زموږ دین خو قبلې خو د الله د قهر ته د الله غصې ته به غضب ته به ځان تیارې د الله غضب به در باندې کېږي نو هغه وته چې زه خو د الله د غضب نه تختم د هغې نه امان غواړم نو بیا خو زه داسې دین نه قبلوم بیا عیسایانو ته ورغې هغوی ورته وویل چې زموږ دین قبلې خو الله به تا باندې لعنت کوي نو زید بن عمر بن نوفل ورته وویل چې زه خو د لعنت نه تختم لعنت نه امان غواړم نو زه خو داسې دین نه قبلوم نو بیا ورته چې د دین حنیفي دین ابراهیمي قبول کا نو پاغه وخت باندې هغه وویل چې اللهم انی اشهد یا الله زه ګواهي ورکوم چې زه په دین د ابراهیم ما علی دین ابراهیم زه په دین د ابراهیم باندې ما نو دغه ورقه بن نوفل نصرانی شوی و او په عقیده توحید باندې و د شرک نه بیزارو وکان امرا تنصر فی الجاهلیت وکان یکتب الكتاب العبرانی او و دی لیکي کتاب د عبرانی فیکتب من الانجیل ما شاء الله
د بلیکل د انجیل نه په ژبه عبرانی کې هغه څه چې الله د الله خوښه وه. امام بخاری رحمه الله په کتاب التفسیر کې دا روایت او په کتاب التعبیر کې دا روایت چې دی په نورو الفاظو سره راوړی دی. دلته وکانه یکتب الکتاب العبرانی دی او الته وکانه یکتب الکتاب العربی دی. حالات موسم برابر نه دی او شور دی نو ما صفه نشم راړولی نو بیا ان شاء الله بل ورځ بیا تخیمه. وکانه یکتب الکتاب العربی فیکتب من الانجیل بالعربیه دلته دی بالعبرانیه او الته دی فیکتب من الانجیل بالعربیه. نو دا خو په حدیثو کې بیا تعارض پیدا شو په الفاظو کې. حافظ ابن حجر اسقلانی رحم الله فرمایي چې دا دواړه خبرې صحیح دي. په عبرانی هم ورته عبور حاصلو او عربي ژبه خو خپله وه او عبرانی زده کړې وه. انجیل به هغه کله عبرانی کې لیکه او کله به د عربو لپاره په عربي کې لیکه. بل جواب دا دی چې د تورات لغت عبرانی و او د انجیل لغت سوریانی و او د ماهرو په لغت عبرانی کې او انجیل چې په سوریانی کې و هغه به لیکه په عبرانی کې. او بل جواب دا دی چې څنګه به تورات لیکه په عبرانی کې په عبرانی کې هغه څه به انجیل لیکه په عربي کې لپاره د عربو لپاره. هغه شی به انجیل لیکه په عربي کې لپاره د عربو لپاره. وکانا شیخا کبیرا قد عمی او د بوډا شویو او د بوډاوالی دی وجنا ضعف بصارت ورته شویو یا پسترګو باندې وډون شویو. نو دلتم سوال پیدا کیږي چې کله دا اړوند یا ضعف بصارت ورته وو نو د بیا څنګه لیکل کول؟ نو دا لیکل مخکې د ضعف بصارت نو. فقالت له خدیجه اویل حضر خدیجه ورقت ابن عمی ازما د ترزویا اسما من ابن اخی کا وورد خپل ورارنا ورقه ورته اویل. فقالو ورقه اویل ورقه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ابن اخی ازما ورار ماذا ترى سګوریت. فاخبره رسول الله صلی الله علیه وسلم خبر ما را نبی علیہ الصلوۃ والسلام خبر ک د په هغه سیس سره چې دلیدلو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خبر ک په هغه سیس سره چې دلیدلو. فقال له ورقه النبي عليه الصلاة والسلام دا هذا الناموس الذي نزل الله على موسى دا خدا الله لطرف یو راز دار دا وحی دے. هذا الناموس الذي دا خدا الله لطرف یو راز دار دے هغه چې الله په موسی علیہ الصلوۃ والسلام باندې را لګلو. نزل الله على موسى اوس دلته محدثینو یو بل نقطه ذکر کړی دی چې یو ناموس ته او یو جاسوس ته.
منډه پلاستیک راوړه هغه باندې واچو ټول موټر سایکل باندې پاس واچو له شابه ته پلاستیک راوړه الله زر کو بورې راوړه ټول په واچو هذا الناموس یو ناموس دی او یو جاسوس دی ناموس غوښتون کی د خیر دا راز د خیر د ناموس ویلی شي او جاسوس غوښتون کی شر راز د شر ته جاسوس ویلی شي لکه یو سړی دی او هغه بل کس ته ووایي چې هلکه ته لاړ شه دا پلانکې سړی وګوره چې دا په کومه لاره باندې ځي چې هلته یې بیا زه دی په لاره کې ونیسم او ویې ټکوم ویې ډبومه نو په جاسوس چې دی طلبګار د هغه راز دی چې په هغې کې شري او ناموس غوښتونکی د هغه راز چې په هغې کې خیري او د محدثینو په منځ کې دلته یو بل سوال دی چې دلته ذکر د موسی علیه السلام ولې وشو دا ورقه بن نوفل چې و دا خو عیسائی و نصرانی و نو پکار دا دی چې د ذکر د عیسی علیه السلام کړی وی د ذکر د موسی علیه السلام ولې وکړو نو دا هغې ګڼ شمېر اقوال دي محدثینو بیان کړي دي یو وجه دا بیان کړي چې اکثریت وجه د اکثریت نه یعنی د یهودو اکثریتو د نصاراو په مقابله کې زیاتو نو دی وجه نه ورقه بن نوفل د موسی علیه السلام ذکر وکړ او دویم عیسی علیه السلام د چې کومه وحی راتله هغه مشتمل و په نعمت عبرت او پر رهبانیت باندې او وحی چې کومه موسی علیه السلام دراتله هغه مشتمل و په امر بالمعروف پر رد د منکر باندې مع الجهاد د جهاد سره او بل قول دا دی چې ذکر د موسی ذکر وکړو چې ذات د موسی علیه السلام مسلم عند الکل او په ذات د عیسی علیه السلام کې اختلاف د خلکو یو وجه صدا وجه د اکثریت چې یهود د نصاراو په مقابله کې زیاتو دویم وحی د عیسی مشتمل وا په دریو شیانو سره چې یو نعمت یو عبرت یو رهبانیت ٹھیک شو نو لا رهبانیت فی الاسلام په اسلام کې خو رهبانیت نشته په شریعت محمدی کې او وحی د موسی علیه السلام چې هغه مشتمل و په امر بالمعروف باندې چې دا د شریعت محمدی خاصه ده او رد منکر چې دا دویم دی مع الجهاد قتال فی سبیل الله دی نو مناسبت د وحی د موسی علیه السلام سره چې مشتمل او په امر بالمعروف رد علی المنکر مع الجهاد نو ذکر د موسی علیه السلام وکړه او بل چې ذکر د موسی علیه السلام ذکر وکړو چې ذات د موسی علیه السلام مسلم عند الکل ٹھیک شو باغی کې اختلاف نو باغی کې بس دغه خبره او د یهود نصاراو په منځ کې چې دا پیغمبر دی او په ذات د عیسی کې چې دی باغی کې خودري فرقې وي اختلافو
چاوے حلول کړي دے، چاوے زوی د الله دے، ابن الله دے. نو په ذات د عیسی علیه السلام کې په مختلفو وجوه سره اختلاف او ذکر د موسی علیه السلام ذکر وکړو چې ذات د موسی علیه السلام مسلم عند الکل. یا لیتنی فیها جزان عبارت ته ګورئ، یا لیتنی فیها جزان، کاش چې وې زه په ایامو د نبوت ستا ځوان، کاش چې وې زه په هغو ورځو کې چې ته دعوت ورکوې، یا کاش چې وې زه په ایام د نبوت کې ستا یعنی ستا د ایام په نبوت کې چې زه وې ځوان. یا لیتنی اکونو حیا، هاي کاش چې زه هغې وخت کې ژوندی وې. یا لیتنی اکونو حیا، هاي کاش چې زه هغې وخت کې ژوندی وې. اعتراف یې وکړو رسالت د نبی علیه الصلاة والسلام. اذ یخرجک قومک، چې کله به وباسي تا قوم ستا، چې کله به وباسي قوم ستا، قوم تا چې کله به وباسي تا قوم ستا. فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم او مخرجیهم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل او مخرجهم، آیا دوی به ما وباسي؟ نو ما به ولې وباسي؟ مخکې صفتونه ذکر شول کنا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام څنګه په عربو کې، په ټولنه د عرب کې، په قریشو کې په صادق او امین سره مشهور خلکو خپل امانتونه ور سره کې خودل. ٹھیک شو. حضرت خدیجه و ته فرمای انک لتصل الرحم، صله رحمی، وتحمل الکل، د خلکو بوجونو چتول، وتکسب المعدوم، د فقیرانو غریبانو امداد کول په مال سره، وتقری الضیف، او ملمستیا ورکول په امور خیر کې، مخلوق د خدای خوشاله ول، وتعین علی نوائب الحق، او په حوادثو کې د امداد کول د خلکو. نو ما خو چرته غلط کار نه دی کړی. او مخرجیهم، آیا دوی به ما وباسي؟ قالا، نو ورقو ته اویل نعم، او لم یاتی رجل قط بمثل ما جئت به الا عودیه، راتلل ندی کړي داسې یو سړي هرگز په مثل د هغه دین چې تا پې راتلل کړي دي، الا عودیه، مگر هغې سره دشمني کړی شوې ده. راتلل ندی کړي داسې یو سړي، لم یاتی رجل قط بمثل ما جئت به الا عودیه، راتلل ندی کړي داسې یو سړي هرگز په مثل د هغه دین چې تا پې راتلل کړي دي، الا عودیه، مگر هغې سره دشمني کړی شوې ده. دشمنی چا کړې ده؟ اول شوې ده. دلته یو نقطه کې دی ذهن کې. په قرآن حکیم باندې، د قرآن حکیم د مطالعې نه معلومیږي چې د انبیاو په مقابله کې دوه طبقې راغلي دي. یو ملای مطرف دي، او یو وخت فقها او علما دغه وخت دي. ملای مطرف، ملک، سردار، د کلی مشر، جاگیردار، دولتمن چې پیسې ور سره وي، او د گدنشینې ته، د چودراهټ ته، سردارۍ ته خطرو. ولی چې نبوت خو مساوات او عدل غواړي، معاشره کې طبقاتی نظام خو نه غواړي چې دا غریب دی او دا امیر دی، د سره پیسې شته او د سره نشته. او جاگیردارانو او ملکانو دغه وخت سردارانو خلوګه اچولي و مصنوعي په معاشره کې، غلامي ژوند اختیار خلکو ته ورکړی، غلامان یې جوړ کړي و خلک. په دولت باندې قابضو، په وسایلو باندې قابضو. ٹھیک شو. د تفریق نه به کار اخستو.
اتحاد به په قوم کې نه راوستو، په خپل منځ کې به سره کورونه جنګول او دوی به حکومت کو، لوږې پکې اچولې وه، شرک پکې اچولې و، استحصال یې کو د دوی هر قسم معاشي روحاني هر حوالې سره. نو ملای مو طرف دوی ته خو ډېره غټه خطره د نبي نه، ځکه چې ظلم و جور شروع کړی دوی او نبي خو د ظلم خاتمه کوي، د عدل نظام قائموي. نو د قرآن د مطالعې نه معلومیږي چې د نبي په مقابله کې دو طبقې راغلي دي. یو طبقه د وخت ملأ و مطرف دي، څنګه وایي قرآن حکیم وقال الملأ الذین وقال الملأ د شعیب علیه السلام قوم وګوره، د موسی علیه السلام الته ملأ راځي، ملأ و مطرف هغه خوشحاله عیش پرست طبقه چې دولت ورسره سردارانو جاگیردارانو او په انساني معاشره کې هغوی غربت اچولی و، انساني معاشره کې ظلم و استحصال کولو، طبقاتي نظام یې جوړ کړی و. ټیک شو، یو دا طبقه او بل دغه وخت فقها لکه د یهودو مبارک الله جل جلاله فرمایي یعرفونه کما یعرفون ابناهم، دوی دا پیغمبر داسې پیژني محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم لکه څنګه چې دوی خپل بچي پیژني. یو واقع را یاد شو، د حدیث سره خو نه دی، غزر د تیروما موسم هم برابر نه دی او ډېره زیاته هوا چلیږي او دلته درز دروز دی، خو به هر حال سبق ته توجه کوئ. صفیه بن حیی بن اخطب چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام بیبي ده، دا حیی بن اخطب لور وه او حیی بن اخطب د بنو نذیر د قبیلې سردارو او بنو نذیر چې دی دا د یهودو د قبیلو نه یوه قبیله وه. صفیه ام المؤمنین فرمایي چې کله نبی علیه الصلاۃ والسلام قبا ته راغلو، مدینې ته راغلی او تشریف راوړی و، نو یو ورځ زه ماشوم وم او زما تره او زما پلار سبی ووتل او عادت دا و چې کله به ماښام راتلی یا مازدیګر نو زه به مخې ته ورتلم، نو زما پلار زما تره به زه په غېږه کې واخیستم او زما سره به یې مینه کوله، لکه عام چې څنګه سړی ماشوم مخې ته چاته ورشي او پلار تره ورور هغه په غېږه کې راوچت کړي او مینه ورسره وکړي او ښکلي کړي. وایي خلاف عادت زه چې کله مخې ته ورغلم نو زما تره او زما پلار زما طرف ته توجه ونه کړه، وایي زما د پلار طرف ته توجه شوه، زما تره زما د پلار نه پوښتنه کوله چې دا مغه سړی دی چې موږ په خپلو کتابونو کې ګورو. وایي زما پلار ورته وایي چې او وایي بیا زما تره ورته وایي چې ستا څه خیال دی د ده په باره کې؟ وایي زما پلار ووایي چې په والله دشمني به ورسره کومه. ټیک شو، نو تورات ورسره اهل علمو د وخت هغه طبقه چې علم ورسره هغه د نبي په مقابله کې راغلی دی. ټیک شو، اولی چې دین د الله د دوی د خپلو خواهشاتو تابع ګرځولی و، د امیرانو لپاره دین نه و، د غریبانو لپاره و، د سرمایه پرستانو لپاره دین نه و، رجم په هغوی باندې نه جاری کېدو، حدود په هغوی نه جاری کېدله، او دین د الله د جادوګرۍ لپاره ګرځولی و، دین د الله چې دی په هغې باندې پیسې اخیستلې. ټیک شو، نو دا ټول شي نه ختمېدله، نو دې د وجې نه دشمني د پیغمبر سره لازم ده چې داسې خلک پیغمبر سره به خامخا دشمني کېږي. نو لم یأت رجل قط بمثل ما جئت به الا اوذیا، راتلل نه دي کړي داسې یو سړي هرګز په مثل د هغه دین چې تا پې راتلل کړي دي الا اوذیا مګر هغه سره دشمني کړی شوې ده. صحیح شو. و ان یدرکنی یومک، څنګه د عبارت دلته بیا تیاره ده، و ان یدرکنی یومک انصرک نصرا مؤزرا ثم لم یمشب ورقة ان توفی. که عبارت کې معنا خوا دې خوا بیا ته وایي ښه. او کچیرې ما ته ملو شي هغه ورځ د خورېدو د نبوت ستا، زه به امداد وکړم ستا امداد مضبوطه. و ان یدرکنی یومک، او کچیرې ما ته ملو شي هغه ورځ ستا د خورېدو د نبوت، انصرک نصرا مؤزرا، زه به امداد وکړم ستا امداد مضبوطه. ثم لم یمشب ورقة ان توفی، بیا ورقه انتظار نو کړي مگر وفات شو دی. وفتر الوحی، او وحی بند کړي شو.
اوس دلته یو سوال دی چې دا ورقه مسلمان شوی او که نه مسلمان شوی. نو ځینې محدثینو په دې اتفاق دی چې ورقه په توحید باندې و او په دې حدیث کې اعتراف ته رسالت د نبی علیه الصلاۃ والسلام کړی دی او بس خلاص خبره ختمه شوه. نور امور شرعیه نازل شوي نو او ورقه باندې صرف اقرار او اعتراف ته رسالت د نبی علیه الصلاۃ والسلام هغه وکړو په دې حدیث کې نه ټیک شو. او یو دا دی چې د بیا هجرت کړو د په لاره کې راته چې ایمان راوړي نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې خو په لاره کې ظالمانو د شهید ک. او یو دا دی چې د په خپل مرګ باندې وفات شوی و. قول اول چې دی زما په نس باندې زما د محدثینو دغه قول خوښ دی چې د په توحید باندې و او اعتراف د نبی علیه الصلاۃ والسلام د رسالت کړو د نبوت په دې حدیث کې لہذا دا کافی و. بس او سبب د فترت وحی چې دا وحی ولی بند شو کله چې اوله وحی راغله پرون ما تاسو ته وضاحت کړو دا اوله وحی نه پس 3 کاله وحی بند و 3 کاله وحی نه راتله. محدثین وایي چې اوله وجه دا وه چې نبی علیه الصلاۃ والسلام ته موقع د تدبر ملو شي په دې آیاتونو منزلو کې چې منزل من الله اقرا باسم ربک الذی خلق چې په دې کې نبی علیه الصلاۃ والسلام ته موقع د تدبر ملو شي د غور او فکر ملو شي. دویم 3 کاله مهلت زکه ورکړو 3 کاله وحی زکه نه راتله د ثقل د نبوت د خوف د وجنا چې مانوس شي یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مانوس شي ثقل د وحی سره چې کوم خوف پسینه کې راغلی و هغه ختم شي کوم استرابی کیفیت پسینه کې پیدا شوی و هغه پسینه کې ختم شي. دویم قول دا دی. او دریم قول دا دی چې لپاره د مانوسیت د وحی سره د څه لپاره مانوسیت د وحی سره لپاره د مانوسیت د وحی سره او دغه قول چې دا معتبر دی او دا راجح دی او دا خوندور دی چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام مانوسیت پیدا شي د وحی الهی سره د نبی علیه الصلاۃ والسلام مانوسیت پیدا شي د جبرئیل سره او شوق پیدا شي د نبی علیه الصلاۃ والسلام چې بیا راشي وحی ٹھیک شو. نو ځکه محدثینو لیکلي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام د وحی نه پس با یو غره ته وخېږدو او نبی علیه الصلاۃ والسلام به اراده وکړه چې زه ځان راوغورځوم. نو د هغې توجیه علماء کرامو محدثینو دا کړې ده چې نبی علیه الصلاۃ والسلام یو مانوسیت پیدا کولو لپاره چې مانوسیت پیدا شي یو شوق انتها ته ورسیږي د وحی سره چې وحی بیا نازل شي په انتظار د وحی کې. دلته دا حدیث چې دی وفتر الوحی پوری د دینه پس عبارت شروع کیږي قال ابن شهاب واخبرني ابو سلمہ. ابو سلمہ نه روایت کوي ابن شهاب. اوس په دې ځای کې د محدثینو یو لوی بحث دی. ځینې وایي چې دا تعلیق دی د تیر شوي سند حصه ده. ځینې وایي چې دا د تعلیقاتو د امام بخاري نه دی. ابن شهاب نه لاندې راویان نه دي ذکر شوي. او ځینې وایي چې دا تعلیق نه دی
بلکې د سند یو حصہ ده. ځینې وایي چې دا تعلیق دی یا د تیر شوي سند حصہ ده. ځینې وایي چې دا د تعلیقاتو د امام بخاري نه دی، ابن شهاب نه لاندې راویان نه دي ذکر شوي. او ځینې وایي چې دا تعلیق نه دی بلکې د سند یو حصہ ده. ما تعلیق تغلیق التعلیق چې ابن حجر یو کتاب لیکلی او د هغه ذکر ما تاسو ته کړی دی. د امام بخاري په تعلیقاتو باندې تفصیل او وضاحت ما تاسو ته کړی دی ښه، او تاسو لیکلی هم دی. د ابن شهاب نه بره چې کم استادان دي په دې کې اختلاف دی، نور مغه سند دی. ابن شهاب ته په واسطه د عروه چې کوم حدیث رسیدلې هغه فترة الوحی پورې دی. لدین مخکې ابن شهاب روایت په تفصیل سره ذکر کړي په سند سابقه سره. څه مطلب خبره دلته ګرانه ده ګوره ښه، په دې چې تاسو ځان پوهیږئ نو انشاءالله مخکې بیا پوهیږئ. حدیث راواړوئ د سر نه. حدثنا يحيى بن بكير قال أخبرنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة. ٹھیک شو؟ دا حدیث دی ابن شهاب د عروه په واسطه سره ذکر کړی دی. دا کم ځای پورې؟ د فتر الوحی پورې. اته 50 نمبر صفحه راواړوئ چې کم ځای پورې ما حدیث وی و فتر الوحی دی ځای پورې. ٹھیک شو؟ نو ابن شهاب د عروه په واسطه سره فتر الوحی پورې حدیث ذکر کړی دی. سند مې د تو خودو کنه، سند راواړوي بیا چې بزین کې تبرو دي. امام بخاری وایي چې دا حدیث مونږ ته بیان کړی دی چا؟ یحیی بن بکیر. هغه وایي مونږ ته خبر را کړی دی لیس. هغه روایت کوي د عقیل بن خالد نه، هغه د ابن شهاب الزهري نه، او هغه د عروه بن زبیر نه. نو ابن شهاب زهري د چا نه روایت کوي؟ عروه بن زبیر. نو ابن شهاب زهري دغه حدیث په واسطه د عروه بن زبیر روایت کړی دی د فتر الوحی پورې. ٹھیک شو؟ او لدین مخکې چې کوم حدیث بیان شوی دی دا ابن شهاب روایت کړی په تفصیل سره په سند سابقه سره. په سند سابقه سره څنګه؟ اول سند ګوره یحیی دی، راواړوي څوک دی؟ یحیی دی، راواړوي کتاب مغه یحیی دی. دویم چې دی لیث دی. اول راوی یحیی دی او دویم لیث دی. دریم عقیل دی، دریم ابن شهاب دی، څلورم عروه دی. ٹھیک شو؟ او بیا عائشه ده. یحیی دی او بیا لیث دی او بیا عقیل دی او بیا ابن شهاب دی بیا عروه دی بیا عائشه ده. ٹھیک شو؟ دا اولینه سند دی. او سند ثانی چې دی یعنی د فتر الوحی نه مخکې چې ابن شهاب کوم حدیث ذکر کړی دی. ٹھیک شو؟ دیم په سند اول سره ذکر کړی دی، په سند سابقه سره ذکر کړی خو په تفصیل سره. او سند ثانی به څنګه یحیی دی، لیث دی، عقیل دی، ابن شهاب دی. یعنی یحیی بن بکیر د لیث نه روایت کړی دی، لیث د عقیل نه روایت کړی، عقیل د ابن شهاب نه روایت کړی، او ابن شهاب د ابو سلمه نه روایت کړی دی. ٹھیک شو؟ د ابن شهاب نه لاندې اوس ابن شهاب نه مخکې وته وی کلان دی. ابن شهاب چې روایت کړی دی ابو سلمه نه، او ابو سلمه د جابر بن عبد الله نه روایت کړی دی. نو په شروع سند کې چې دی سند یو شه دی، سند سابقه دی. ابن شهاب نه پس راویان بدل دي. په اول کې وفتر الوحی پورې د عروه په واسطه سره دی، او په دویم کې قال ابن شهاب نه دی د ابو سلمه په واسطه سره دی. ٹھیک شو؟ خبر آسانه شوه. ها قال ابن شهاب
ابن شهاب فرمایي واخبرني ما ته خبر را کړی دی ابو سلمہ بن عبدالرحمن هغه روایت کې د جابر بن عبد الله انصاری نه هغه وی وهو يحدث عن فترة الوحي د بیان کوي انقطاع د وحی نه نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل په دغه حدیث کې وهو يحدث عن فترة الوحي په دغه حدیث کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام سو فرمایل بین انا امشي سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري یورز روانو ما پلار باندې ما واوریدو आवाज د برنا فرفعت بصري ما نظر چت ک بین انا امشي یورز روانو ما پلار باندې سمعت صوتا من السماء ما واوریدو आवाज د برنا فرفعت بصري ما نظر چت ک فاذا الملك الذي جاني بحراء دا حرا سو کوئی غیر منصرف دے سو کوئی منصرف دے داستا سو کار دے زما کار نہ دے سو کوئی حرا ان دے سو کوئی حرا آ فاذا الملك الذي جاني بحراء ناگاهان اغه فرشتہ چې ما ته غار حرا کې راغلی وا ناستوا جالس ناستوا لا کرسی بین السماء والارض په کرسی باندې په مین زمکه او اسمان کې فرعبت منه نذر اوره دما فرجاتو نظر اغلم کورتا زوا پشم کورتا فقلت زملونی زملونی نو اویل ما زملونی ما اون غاڑے پا کمبل کے مارا اون غاڑے پا کمبل کے فانزل اللہ تعالی پس اللہ جل جلالہ نازل کرل دایاتنا یا المدتر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر وررز فاجر فحمی الوحی پس وہی گرم شوا وہی گرمیدل څه مطلب د وہی د گرمیدل څه وتتابع پر لپسې شروع شوا تسلسل سره شروع شوا مخکې خو بنده وا یو ځل وہی راغله او 3 کاله پس بیا وہی راغله نو پرون ما تاسو دا یو فرق بیان کړو چې ځینې وایي چې اقرأ باسم ربک الذی خلق اول نازل شوی ځینې وایي چې یا المدثر اول نازل شوی دی سورة المدثر او ځینې وایي چې سورة الفاتحه نو په اعتبار د اولیت د وحی حقیقی سره هغه اقرأ باسم ربک الذی خلق دی او په اعتبار د فترت وحی په اولیت د اعتبار د فترت وحی هغه یا المدثر دی او په اعتبار د سورت کامل هغه سوره فاتحه ده اوس دلته یو مشکل شی راځي وتابعه يتابعه بلکې تابعه عبد الله ابن يوسف وابو صالح وتابعه هلال ابن رداد عن الزهري امام ابو بخاری رحم الله متابعات ذکر کوي کله چې یو روایت ذکر کی د اغه مطابق د موافقت لپاره یو بل روایت ذکر کوي ما تاسو ته شواهد او متابعات ویلي دي ښا متابعت تامه او متابعت ناقصه په مقدمه د اصول الحديث کې نو امام ابو بخاری متابعات ذکر کئی کله چې روایت ذکر کی د اغه مطابق د موافقت لپاره یعنی چې کوم روایت ذکر کړي د اغه مطابق د موافقت او تایید لپاره یو بل روایت ذکر کئی ٹھیک شو او دا اولینه متابعت د امام بخاری دی او اوس وجه د دې متابعت سره امام بخاری ولی دا مطابقت ذکر کو تایید ولی لپاره د تایید دارا وړو د ترشوی احادیث لپاره په دې حدیث کې یو جمله ده چې لقد خشیت علی نفسی په دې جمله کې شک دی چې آیا دا جمله د حدیث حصہ ده او کا کلام مدرج ده
یعنی ادراج د راوی دی. ما تاسو ته پرون ویلی وو کنه څه شی وهو تعبد الليالي ذوات العدد. دا ادراج د راوی دی د مخکې د لفظ یو تشریح لپاره د تیر شوي د لفظ تشریح لپاره راوی او کلام مدرج راوړ یو ادراج وکړو چې دا د حدیث حسن ده. پرون مې تفصیل سره په دې باندې باس کړی دی. ٹھیک شو. نو د لقد خشیت علی نفسی جمله کې شک دی چې آیا دا جمله د حدیث ده یعنی د حدیث حصہ ده دا جمله او که کلام مدرج دی د راوی کلام دی د راوی ادراج دی. نو امام بخاری رحمه الله تعالی څلور متابعات ذکر کړل د دې خبرې مضبوطولو لپاره چې دا کلام مدرج نه دی بلکې دا د حدیث حصہ ده. دا کلام مدرج نه دی بلکې د حدیث حصہ ده. امام بخاری رحمه الله تعالی دا روایت راوړی دی یحیی بن بکیر نه 55 نمبر سفر راوړی سند تګورې. یحیی بن بکیر نے امام بخاری چې د امام بخاری شیخ دے دا روایت راوړی دی او امام بخاری په 55 نمبر صفحه باندې وایي چې تابعه عبد الله ابن یوسف او ابو صالح. دا د هو ضمیر چې دی دا د یحیی بن بکیر ته دی. چاته دی؟ یحیی بن بکیر ته دی چې متابعت کړی دی عبد الله ابن یوسف او ابو صالح د یحیی بن بکیر په دې حدیث کې موافقت کړی دی. صحیح شو. یعنی یحیی بن بکیر چې کوم الفاظ لقد خشیت علی نفسی راوړي دي عبد الله ابن یوسف او ابو صالح هم متابعت کړی دی موافقت کړی دی د یحیی بن بکیر او امدغه الفاظ راوړي دي. صحیح شو. یو نقطه حل شو. او دویمه نقطه وتابعه هلال بن رداد عن الزهري. ٹھیک شو. او مخکې وایي چې وقال یونس ومعمر بوادره. امام بخاری رحم الله چې کوم حدیث راوړی یحیی بن بکیر دا حدیث روایت کوي سند تګورې د لیث نه او لیث روایت کوي د عقیل نه او دغه عقیل چې دا شاګرد د ابن شهاب دی. ٹھیک شو. یو نقطه په ذهن کې دا وساتئ چې په دې کې شاګرد څوک دی د ابن شهاب؟ عقیل دی. اوس امام بخاری درې نور شاګردان دي چې یو یونس دی. ګوره کنه امام بخاری وایي وقال یونس ومعمر بوادره. د امام ما دا چاوی ابن شهاب نووی که امام بخاری مونوی د ابن شهاب یو شاگرد عقیل لی. ٹھیک شو. یحیی بن بکیر روایت کی د چانه د لیث نه او لیث روایت کی د عقیل نه او دغه عقیل شاگرد ابن شهاب دی. او اوس د ابن شهاب امام ابن شهاب الزهری رحمه الله یو شاگرد یونس دی او بل معمر دی او بل عقیل دی چې دا عقیل ذکر ما تاسو ته وکړو په سند کې راغلی دی او یونس او معمر په سند کې نه دی راغلی. نو امام بخاری رحمه الله فرمایي چې د ابن شهاب درې شاګردان عقیل معمر یونس د دې درې واړو نه روایتونه ذکر شوي دي او په دې درې واړو کې لقد خشیت علی نفسی دی. نو لہذا دا کلام مدرج نه دی دا ادراج د راوی نه دی بلکې دا حصہ د حدیث ده. ٹھیک شو. صحیح شو. یو او بلا خبره په بل عبارت باندې
دا روایت امام بخاری رحم الله د یحیی بن بکیر نه نقل کړي. د چا نه نقل کړي؟ امام بخاری امام بخاری رحم الله د خپل شیخ یحیی بن بکیر نه نقل کړي. ٹھیک شو. او څنګه چې د یحیی بن بکیر نه نقل کړي دغه سه امام بخاری دغه روایت د عبد الله ابن یوسف نه هم نقل کړي چې دا د امام بخاری استاد دی، امام بخاری شیخ دی. او بیا چې دی څنګه چې یحیی بن بکیر د لیس نه نقل کړي، د یحیی بن بکیر لیس استاد دی، دغه سه د عبد الله ابن یوسف استاد لیس دی. ٹھیک شو. په بل عبارت باندې د لیس درې شاګردانو، یو یحیی دی، یو عبد الله ابن یوسف، یو ابو صالح. ٹھیک شو. او دغه یحیی او عبد الله ابن یوسف د امام بخاری مشایخ دي. نو امام بخاری خود یحیی بن بکیر نه روایت راوړو پاغي کې لقد خشیت علی نفسی دی. امام بخاری وایي چې عبد الله ابن یوسف چې کوم روایت ته پاغي کې لقد خشیت علی نفسی دی. او ابو صالح کې چې کوم روایت راوړې پاغي کې لقد خشیت علی نفسی دی. نو ابو صالح او عبد الله ابن یوسف متابعت کړي دي د یحیی بن بکیر. صحیح شو. خبر آسانه شو. اوس خبره پاتې شو د هلال بن رداد. ما تاسو ته ویلو چې د ابن شهاب درې شاګردانو، یو په حدیث کې ذکر شوی دی عقیل نومې دی، عقیل. یحیی بن بکیر وایي دا حدیث موږ ته بیان کړی دی، چا؟ لیس بیان کړی دی. لیس وایي دا حدیث موږ ته عقیل بیان کړی، او عقیل شاګرد ابن شهاب دی. په دې حدیث کې د دې ذکر شته دی په سند کې. او یو چې امام بخاری نقل کوي معمر دی، او یو یونس دی. ٹھیک شو. امام بخاری رحم الله فرمایي چې یونس او معمر چې کم حدیث ذکر کړی دی هغه امدقه شان دي څنګه چې عقیل ذکر کړی دی ابن شهاب نه، خو صرف یو فرق دی پکې چې پاغي کې يرجف فؤاده دی او پدې کې بوادره دی. پاغي کې څه شه دی؟ ګوره کنه دلته وګوره وقال یونس ومعمر بوادره. و نور حدیث یو شه دی. یونس او معمر د چا شاګردان دي؟ د ابن شهاب شاګردان دي. عقیل د چا شاګرد دی؟ دام د ابن شهاب شاګرد دی. امام بخاری مقصد دا دی چې یونس او معمر نه چې کوم حدیث نقل لې دا د عقیل په شان دی، مغه شی حدیث ته څنګه چې هغه ابن شهاب نه نقل کړي دی. خو په دې کې صرف یو لفظ اختلاف دی. د عقیل په حدیث کې يرجف فؤاده دی، فؤاده. ٹھیک شو. او د یونس او د معمر په روایت کې بوادره دی. ٹھیک شو. اوس دلته دی وتابعه هلال بن رداد عن الزهري، متابعت کړي دی هلال بن رداد چې هغه روایت کړي دی، روایت کوي د زهري نه. یعنی هلال بن رداد چې کوم روایت د زهري نه روایت کړي دی هغه د عقیل موافقت کوي په الفاظو کې. پوه شوې؟ په بل عبارت باندې ګوره عقیل خو شاګرد دی د چا دی؟ عقیل شاګرد ابن شهاب زهري دی. او هلال د چا شاګرد دی؟ دام د ابن شهاب زهري شاګرد دی. نو امام بخاری رحم الله فرمایي چې عقیل چې کم حدیث بیان کړی دی د ابن شهاب زهري نه په مقو الفاظ سره هلال بن رداد حدیث روایت کړی دی د زهري نه. ٹھیک شو. دا یو ډېر مشکل ځای دی. په حاشیه کې تاسو وګورئ او وای دی کې څوک خطا شول بیا په بخاري نه پوهېږي. ډېر آسان دی، ما تاسو ته ووایو نور په تاسو سوچ وکئ. ٹھیک شو.
ګوره یحیی بن بکیر د امام بخاری شیخ دی او دا په سند کې دا سند روایت کړی دی امام بخاری د یحیی بن بکیر نه. د امام بخاری یو بل استاد دی چې د هغه نوم عبدالله ابن یوسف دی او د دې دواړو استاد چې دی د یحیی بن یوسف د یحیی بن بکیر او د عبدالله ابن یوسف دا لیس دی. ولی یحیی بن بکیر سند تو ګورې د چا نه روایت کوي؟ د لیس نه. امام بخاری فرمایي چې دغه حدیث چې کوم یحیی بن بکیر روایت کړی دی دغه د عبدالله ابن یوسف نم روایت دی او هغه روایت کړی د لیس نه دی او دغه د ابو صالح نم روایت کړی دی او هغه روایت کړی د لیس نه دی او په همدغو الفاظو سره روایت کړی. هلته هم لقد خشیت علی نفسی دی. د یحیی بن بکیر په حدیث کې هم لقد خشیت علی نفسی دی. صحیح شو؟ او اوس راځو ابن شهاب ته. امام بخاری فرمائی تابو هلال ابن رداد. امام د ابن شهاب او شاگرد عقیل له ګوره یحیی بن بکیر روایت کوي د چانا؟ د لیس نه. لیس روایت کوي د عقیل نه او عقیل روایت کوي د چانا؟ د ابن شهاب نه. نو معلومه شو چې ابن شهاب شاگرد عقیل دی، یو شاگرد عقیل دی په دې سند کې. امام بخاری وایي چې زهری نه بل یو کس روایت کړي چې داغه هلال بن رداد نوم دی. نو دا هلال بن رداد شاگرد چا شو؟ د زهری شو. نو تابو هلال ابن رداد مقصد دا شو چې هلال بن رداد موافقت کړي په الفاظو کې، یعنی امدقه شی الفاظ هلال بن رداد هم د زهری نه روایت کړي چې کوم عقیل روایت کړي دي. او امام بخاری فرمایي وقال یونس ومعمر بوادره. د ابن شهاب یو دو شاگردان اوس نورم دي، یو معمر دی او یونس دی. نو هغوی همدغه شان روایت نقل کړی څنګه چې عقیل نقل کړی دی. ټیک شو؟ لقد خشیت علی نفسی په هغې کې هم دغه الفاظ دي خو صرف یو لفظ په اختلاف سره چې د عقیل په حدیث کې څه شی دی؟ یرجف فؤاده لفظ دی او دلته بوادره او بوادره د اولی غوښې ته وایي. د اولی چې کومه غوښه د هغې ته بوادره وایي. ټیک شو؟ نو دلته بوادره لفظ دی. دغه پکې فرق دی. اوس ما تاسو ته ویلي چې یو متابعت تامه دی او یو متابعت ناقصه دی. متابعت تامه چې د سند د شروع نه تر اخره پورې په سند کې موافقت پراویانو کې هغې ته متابعت تامه ویلی شي. صحیح شو؟ الفاظو کې خو به اسیمی. نو د سند د شروع نه د امام بخاری یو شیخ چې کوم دی هغه یحیی بن بکیر دی. څوک دی؟ یحیی بن بکیر دی. او د امام بخاری بل شیخ عبدالله ابن یوسف دی. د یحیی بن بکیر چې کوم استاد دی اغم لیسته او د عبدالله ابن یوسف چې کوم استاد دی اغم لیسته. نو شروع د سند نه تر اخره پورې مطلب یو سند دا دی چې یحیی ابن بکیر روایت کوي د لیس نه او لیس روایت کوي د چانا؟ لیس روایت کوي د چانا؟ لیس روایت کوي د عقیل نه او عقیل روایت کوي د چانا؟ ابن شهاب نه. او بل روایت څنګه دی؟ بل روایت د عبدالله ابن یوسف دی. عبدالله ابن یوسف روایت کوي د لیس نه. عبدالله ابن یوسف هم د امام بخاری شیخ دی او یحیی بن بکیر هم د امام بخاری شیخ دی. نو په شروع سند نه تر اخره پورې په سند پراویانو کې موافقت دی، دې ته متابعت تامه ویلی شي. نو یو متابعت تامه راوړو امام بخاری رحمه الله. ټیک شو؟ او بل متابعت ناقصو چې په وسط سند کې متابعت وشي دراوي، موافقت وشي دراوي. لکه څنګه امام بخاری رحمه الله فرمایي چې موږ ته دا حدیث بیان کړی دی یحیی بن بکیر، هغه ته بیان کړی دی لیس، هغه ته بیان کړی دی عقیل. عقیل روایت کوي د ابن شهاب زهری نه. اوس دا عقیل لرې که او د دې په سر باندې هلال بن رداد واچوه. ټیک شو؟ نو دا متابعت ناقصه شو. انشاءالله چې اوس به خبر استاسو ذهن ته راغلي. وصلی الله تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آله وصحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.